زما محترم ورونو، مذهبي طبقه، اسلام پسند طبقه، دیندار طبقه، تبلیغ والا، علماء کرام، حافظان، قاریان د زړه په غوږونو باندې زما دا فریاد واورئ. جمعیت علماء اسلام تاسو ته دا احساس او تاسو ته دا درس درکوي، ستا دا پګړۍ په سر د دې دپاره نه ده پرته چې ته د بل د محکومیت او د ډنډې د لاندې زندګي تېرې. ستا دا پګړۍ دا د منصب سره ښایي، ستا دا پګړۍ د حکومت سره ښایي، ستا دا پګړۍ دا د مشرۍ پګړۍ ده. ته به د دې امت مشري کې، ته به د بل د غلامۍ د لاندې ژوند نه تېرې، بلکې ته د قیادت اهل یې، ته د دې امامت اهل یې، ته د دې منصب اهل یې. جمعیت علماء اسلام دیندار طبقې ته دا احساس ورکوي چې د پاکستان په کرسۍ باندې کو یو لوفر لفنګ سړی کېناستلی شي، نو د دې وخت شیخ الحدیث، عالم دین، قاری، مفتی، حافظ، اسلام پسند یو دیندار انسان هم په دغه منصب باندې کېناستلی شي. نعره